نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وخافت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د نیکو بیبیانو ذکر کوي. کما بیبی چې 5 وخته مونځ کوي، د رمضان مبارکه میاشت راشي د هغې روجې نیسي، د الله نه یریږي، د خاوند خبره مني، د خپل شرمګاه حفاظت کوي، زندگی د پردې او د حیاوي او دا مړه شي او د قیامت ورځ شي. قیل لها دې ته به وویل شي: ادخل الجنة، او مبارکی بیوی جنت ته داخل شه. جنت ته ځه من ای ابوابها الثمانیة شئت، په دې اتو دروازو کې چې د کومه دروازه خوښی. نیکی بیبی ته باید د جنت 8 واړه دروازې بیرته، حالانکه انسان خو په یو دروازه داخلیږي، لیکن دې ته اعزاز او اکرام وي. بادشاہان چې یو ځای ته ځي نو په ټولو لارو ورته خلکو دروازې جوړ کړي، حالانکه خو په یو لاره تیر شي، لیکن د ښاري ټولو بازارونو کې پردې لګېدلي، اعلی کپړې په خلکو ژوندې کړې وي، ګلونه پیچولي، مختلف رنګارنګ دروازې جوړې وي. دا د اعزاز او د اکرام د پاره. نیک بیبی هغه بیبی دا چې هغه د خپلې پردې خیال ساتي، هغه د کور د چاردیوارۍ نه بهر ته نوځي، هغه د قرآن مجید په دغه حکم باندې عمل کوي. وقرن فی بیوتکن، الله تعالی بیبیانو ته وایي په کورونو کې اوسېږئ او پرده کوي. نن سبا د انګریزانو د وجې نه او د انګریزي تعلیم د وجې نه ډېرې ښځې په اسلام اعتراض کوي چې د ښځې د پردې د وجې نه د ډېرو علمي ترقو نه لګیا دی محرومه شوه. انګریزان دا پروپیګنډه کوي، د دین دشمنان دا پروپیګنډه کوي چې خلکو مسلمانانو دغه ښځه په کور کې قیده کړې ده، دا یې بنده کړې ده، دا یې وینځه کړې ده، دې هېڅ ترقي ونه کړه. ښځې ته پکار ده چې دا بهر میدان ته راوځي او د سړي سره څنګ په څنګ په کار کې شریکوي. سړی ملازمت کولی شي، ولا ښځه ملازمت نشي کولی. هغه دکان کوي، ښځه دکان نشي کولی. سړی زمینداری کوي، دا زمینداری نشي کولی. ښځې ته پکار ده چې دا د سړي سره بالکل نیغه صف په صف ودرېږي. اسلام ښځه په قیدخانه کې بندوي. د طالبانو حکومتو په دې پېښور کې د طالبانو نمایندګي وه، اتفاقا زم تلم. انګریزان رالل، یو افغانی ترجمان راغی، چېرې اخباري نمایندګان راغلي دي، تاسو سره ملاویږي. د طالبانو مشر ورته وایي چې را دي شي. بیا هغه راغی، هغې سره یو ښځه هم ده. طالبانو وایي ښځه به نه را دي. بیا راغله، که هغه بورخه کې وي، طالبانو وایي بورخه کې دې هم نه راځي. زه ورسره وم هلکه خیر دی بورخه کې دې راشي که نه، چې په پرده کې یو انګریز راځي خو را دي شي. دا په بازارونو کې ښځې چې په برخو کې ګرځي، زما د وینا د وجې نه هغې ښځې ته اجازت ورکو، هغه هم راله او داسې برخه ورته کتلي وه چې تا وې بس
د سید د کور بیبي دا یا د چا قاضي لور د ځان سم پټ کړو کېناسته نو ټول نه مخکې هغې خبرې شروع کړي ما په زندګۍ کې وي چېرته مخ نه دی پټ کړی زه دا محسوسومه چې تاسو ده لکه په جیل کې بنده کړي یم او داسې او داسې او داسې د طالبانو هغې مشر ورته ښه جوابونه ورکړل چې موږ مذهب لرو زموږ تعلیمات دي زموږ شریعت دی زموږ قرآن دی زموږ حدیث دی په هغې کې رب العالمین جل جلاله چې کوم احکام موږ ته بیانوي موږ د هغې پابند وو دې وجه نه ښځه دا به په کور کې وي او دا به په پرده کې وي هغې ښځې هم دغه وي چې دا خو ډېر لوی ظلم دی ښځه هم په کار ده چې میدان ته راوځي دا د دې ښځو بېوقوفي ده الله تعالی فرمایي چې ما هر څیز کې جوړه جوړه پیدا کړې ده دا یوازې ښځه او سړی جوړه نه ده حیواناتو کې هم جوړه جوړه ده په ونو کې هم جوړه جوړه ده په ونو کې مذکر مي مؤنث مي شوه که مذکر ده ورسره یو شوه مؤنث مي په کجورو کې که یو کجوره مذکره ده بله مؤنث وي بلکې دا تمام کائنات جوړه جوړه ده څنګه ده ومن کل شیء خلقنا زوجین قرآن وی ومن کل شیء د هر څیز نه خلقنا زوجین موږ پیدا کړي دي جوړه جوړه ماشینونه نه ګوري هغې کې باقاعده پردې لګېدلي هره پرده په خپله دایره کې کار کوي انجینیر ماشین جوړونکي چې کومې پرزې په ماشین کې لګولې دي او فټ کړي دي په دغه طریقه به ماشین چلیږي او که یو سړی خپله کاریګري پکې شروع کړي پیچکس راوالي او هغه یو پرده د هغه ځای نه بدلوي په بل ځای لګوي ماشین به ځان ته وران کړی ماشین به ځان ته وراني نو یقینا سړی او ښځه دا دوه پرزې دي او دا الله تبارک وتعالی دې دپاره پیدا کړي چې د دوی د وجې نه نسل انساني الله تعالی سیوا کړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي تزوجوا الودود الولود د هغه بیبیانو سره واده کوئ چې د خاوندانو سره مینه مي او بچیم راړي فإني أباهي بكم الأمم زه به په نورو امتونو باندې فخر کوم زما امت به ډېري نو د واده مقصد هغه اولاد هغه راړل دي او قرآن مجید وایي چې دغه ښځه تا لپاره سکن دی ستا لپاره د اطمینان او د خوشحالۍ او د تسلی او ذریعه ده نو که ښځه په خپله دایره کې لګیا ده کار کوي او سړی په خپله دایره کې کار کوي نو دا ګاډه به په دو پایو باندې په ښې طریقه باندې چلیږي د ښځې په ذمه باندې درې لوی اهم کارونه دي یو دا چې دا حامله شي او بیا د هغې نه پس وضع د حمل ده چې بچی پیدا کیږي بیا د هغې نه پس د بچي تربیت دی دا درې واړه خبرې ښځه کې موجودې دي سړی دا نشي کولی ښځه حامله شي خاوند د یو ښځې سره یو ځایوالی وکړو او نطفه لاړه رحم ته او بچی په رحم کې قرار ونیولو 9 میاشتې پس بچی پیدا شو د دې بچی پالنه دغه مور کوي تربیت یې دغه مور کوي نو په دې طریقه باندې ښځه دا به په کور کې دننه وي او خاوند هغه به دغې ښځې لپاره د نان او نفقې او د سکنا او د جامو چې کوم دی نو انتظام کوي قدرتی یو فاعلی بل منفعلی یو مؤثری بل مؤثری ګورئ نه یو سړی په ستنه باندې چې جامه ګنډي نو هغه ستنه ښه مضبوطه ده او جامه ورته باریکه ده که دغه جامه هم د اوسپنې په شان مضبوطه نو ګنډل به څوک وکړي ځمکه نرمه ده سړی په ټکټر یا پیوي باندې اړوي که دغه ځمکه هم د پالې په شان مضبوطه وي د اووي به څنګه کیدی شي په دنیا کې هر شی چې په بل کې اثر کوي نو هغې کې د قبولیت ماده پرته وي
دا غې نه پس هغه شی چې کمدنو ترقی کوي نو رب العالمین جل جلاله دغه سړی او ښځه چې پیدا کړي دي د دوی بیل بیل داره کار دی او کنه ښځه ځان نه سړی جوړ کړي او سړی د ځان نه ښځه جوړ کړي لکه یورپ کې اکثر دغسې کېږي نو بیا د زندګۍ هغه ګاډه بالکل چې کمدنو وراني بلکې انګریزان خلاصه ښځې ته د حق د طلاق حق ورکوي نو بلا کسان دغسې مطلق ګرځي ښځې طلاق ورکړي بل خاوندو کې هغې ته طلاق ورکو بل نو ما دا عرض کولو چې د بیبیانو بېله دایره کار دی د ښځې دپاره د کور زندګي د پردې زندګي د تقوا زندګي دا د هغې لپاره عزت دی ښځه چې د سړي کار کوي نو ښه نه ښکاري یوه ښځه ده مثلا په خر باندې بوره اچولي او چوکه ورسره ده او خر سړي ټولو په نظر کې سپکه راځي ښځه ده لګیا ده جانګۍ نیولي دی وي کوي د ټولو په نظر کې سپکه راځي ښځه ده پرېړه ولاړه ده او لګیا ده سودا خرڅوي ښځه چې د سړي کار والي د خلکو په نظر کې ښه نه راځي او چې سړی ځان نه ښځه جوړه کړي د ښځو جامې اچولي دي او دغه رنګې د ښځو په شان ماشوم لګیا د خپلې سینې سره لګوي چېرې د خپلې سینې نه ورته پی ورکوم تمامه دنیا به ورسره خندا کوي چې لکه ته الله تعالی سړی پیدا کړی ته به د سړو کار کوي او دا الله تعالی ښځه پیدا کړې ده دا به د ښځې کار کوي نو د موجوده تعلیم یافتو ښځو دا اعتراض بالکل بیجا دی چې موږ د تعلیم نه پاتې شو پرده تا د تعلیم نه منع کوي د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په مخ د ځمکه د چا علم زیات دی اخو په پرده کې ده لیکن د علوم نبوت نیمه حصہ صحابه د ام المؤمنین حضرت عائشہ نه تپوس کوي لولي صحابه برالل پس دیوار د دیوال نه دی خو به تپوس کولو یې زمونږ مورې ته زمونږ ام المؤمنین یو مسله مونږ ته پېښه شوې ده دا څنګه ده بیبي به د کور نه باقاعده جواب ورکو لکه مور چې زوی ته جواب ورکوي په زرګونو روایات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه منقول لی او په زرګونو بیبیانې تقریبا یو نیم زر بیبیانې محدثین شماري چې دای نه به علماو باقاعده په پرده کې حدیثونه وي د بدایع صنایع عالم د ښځه د بدایع صنایع به ورته هغې لیکلو ده به املا کولو هغې به لیکل عربي لیکل څه ټوکه ده د لوی لوی علماو لوڼو هغه چې کوم ده نو محدثینو ته سبقونه چې کوم ده نو ویلي دي نو د ښځې په خپل کور کې اوسېدل او د ستر او د پردې خیال کول دا د ښځې لپاره د دارینو د سعادت خبره ده پیغمبر علیه السلام ځکه فرمایي ایما امرأة کمه بیبي صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي وخافت ربها د الله نه یریږي واطاعت زوجها او د خاوند تابعداري کوي وحفظت فرجها د خپل حیا خیال ساتي د خپل شرمګاه خیال ساتي قیل لها یوم القیامه دیته به د قیامت پر ورځ وویل شي ادخل الجنه من ای ابوابها الثمانیه شئت نن ښځه بالکل بار ته راووته او د ځان نه سړی جوړ کو تاسو ګورئ چې کومې ښځې کالجونو ته روانې وي یا سکولونو ته ستر پرده نشته دی او دا مخې بالکل هغه بدنمکه ښکارېږي هغه حسن بالکل ویندله شوی او ډېر ظالمان ښځې ډمې راولي او ګډۍ یې دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده ته چې په خپله لور باندې خفه کېږي چې هغه یو میدان کې ګډېږي او خلک یې تماشه کوي داسې د بل په لور خور باندې شرم وکړه حاجي محمد امین رحمت الله علیه لوی مجاهد تیر شوی دی دا د تورنګزو اجي صاحب خلیفه او یو ډېر لوی مجاهد انسانو
چرته هم چې چا واده ته ډمې راوستې وي حاجي صاحب به ورغی مریدان به ورسره وه خلک به یې منع کړو چې ډمې مه ګډوئ دا ډم هم د چا خور ده د چا لور ده او دا په دې طریقه باندې مه بې عزته کوئ یو ځل یو خان د زامنو ودونو کې ډمې راوستې وې ګورم که نه حاجي صاحب د راشي چې سمو مې کنه ما منې کوي حاجي صاحب خو مجاهد و اخو د خانانو نوابانو نه یریدو ویجی هغه خان خو ډېر غصه دی او ویلي دي که حاجي صاحب راغی نو ځان به بې عزته کوي ډېره ښه ده زه خو به د حق اواز هغه ته رسوم هغه مني او که نه مني راغی د خان ډېره لویه دیره وه خو دروازې ټولې بندې وي لوی لوی دروازې وي حاجي صاحب مریدانو ته ذکر شروع کوي بس د کلمې ډېر لوی زور دی هغه د لا اله الا الله لا اله الا الله ویر چې کوم نه شروع کړو د کور هغه مالکم چې کلمه واورېده نو شرمنده شو یاره حاجي صاحب راغلی دی واسې نه چېرته په خیرو باندې مبتلا نشم غرق نشم دروازه لرې که حاجي صاحب سیده راغی ډمه ګډېده او حاجي محمد امین رحمت الله علیه په خپل صادر واچولو چې ته زما لورې د هر چا شي لیکن یوه زنانه ده د هر چا خور او د هر چا لور ده دا صادر در باندې اچومه تا ته الله تعالی د پردې حکم کړی دا ظالمان دي چې ستا د عزت او د ناموس سره لګیا دی لوبې کوي او خندا کوي هغه هم د نر لور وه یکدم یې توبه وویسته وی حاجي صاحب چې تا په ما باندې صادر واچولو دا صادر به د زه نه بدنامومه بس سمه توبه یې وویسته او تمامې دنیا ته عبرت چې کوم دی نو هغه حاصل شلو او د حاجي صاحب صادر هم څه معمولي صادر خو نو هغه به په هغې کې ذکر و اذکار کولو نوافل او طاعات او عبادات پې کولو په هغې کې به مجاهدې کولې د هغې دومره لوی برکت و چې په تمامو حاضرینو باندې یو لوی اثر وشو چې یاره بیا به واده کې مونږ ډمه نه راولو پردی لور خور به مونږ نه راولو دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام هم یو ځل د حاتم طایی لور په یو جهاد کې د مسلمانانو په لاس کې قیده شوه او نورې ښځې م قیدیانې وي سړي م قید و او د رسول الله خدمت کې پیښ شو راوړاندې کړل د هغې په سر لوپټه نه وه پیغمبر علیه صلات وسلام خپل مبارک صادر د هغې په سر باندې واچولو چې ته زما لورې لور چې د هر چا لوري هغه د هر مسلمان لور ده چې هغه وړوي په هغې دومره لوی اثر وشو چې هغې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله طالبانو چې هغه یو اخبار نویسه ښځه په افغانستان کې نیولې وه هغې بیا اسلام راوړو هغې وی طالبانو ما ته په داسې د عزت په نظر کتل چې ما ترون هم داسې نه دي کتلي اوس هم هغه موجوده د اسلام یې راړلی دی نو د ښځې قدر او قیمت هغه په پرده کې ده چې دا به په پرده کې وي د دې مخ ته به ما سوا د مور او پلار نه او د رونو خویندو نه بل څوک نه ګوري موږ هم عجیبه یو که نه چېرته لرې خپل موی لرې په یو شل واسطو باندې هغه نه موږ ستر نه کوو لکه دا حالانکې ستر د تره د زوی نه به هم ښځه کوي د ماما د زوی نه به هم کوي الله تبارک وتعالی د پردې ډېر لوی حکم کړی دی قرآن مجید کې او د رسول الله مبارک په حدیثو کې د پردې ډېر لوی حکم دی او هغه ښځه د ایمان په حلاوت هغه ځوان د ایمان په حلاوت باندې پوهېږي چې هغه د ستر او د پردې چې کوم دی نو هغه خیال ساتي نو نن سبا خلق بالکل لدی پروا نه کوي د خدای دپاره مسلمانانو خپلې لونو ته باقاعده په کور کې وصیت او نصیحت کوئ چې لورې ګوره که سکول ته م دی نو بورخه کې به ځي تاسو ګورئ کومې جینکۍ چې د قرآن مجید د یادولو مدرسو ته ځي د دین د زده کولو مدرسو ته ځي باقاعده بورخه کې روانوي بورخه کې روانوي د مسلمان په نظر
څومره خلک چې دا پاکه بیبي ده حیا او پرده کې روانه ده او چې نه دغسې سرې سرتوري مخې سرګندي دا د قرآن مجید مخالفت کوي دا د رسول الله مبارک دا احادیثو مخالفت کوي او دا د آخر زمانې نښې دي پیغمبر علیه السلام وایي زمانه به راشي چې ښځې به په لاره کې چې دي نو مایلات ممیلات کستن به کږي وږي خپل د ښځو رفتار به پریښی دې لپاره ممیلات چې د خلکو هغه زړونه خپل طرف ته چې کوم دی نو مایله کي بظاهر به جامې چولی لیکن هغه جامې به جامې نه وي د هغې نه به بدن باقاعده ښکاري لاس به ښکاري بلکې نن سبا دا مټ هم باقاعده ښکاره کي سینه هم باقاعده ښکاري د دې نه منع راغلي ده پیغمبر علیه صلات وسلام د هغه بیبیانو تعریف کوي چې هغه د پنځو منځونو پابندي کوي د رمضان د روجو احترام کوي د الله تبارک وتعالی نه یریږي او د خپل حیا چې کوم دی نو هغه خیال ساتي پرده دا واجب او فرض ده یو عورت دی او یو ستر د دواړو کې فرق دی د عورت پټول خو ټولو مذهبونو کې لازم دي د انسان عورت د نامې نه والي هم تر زنګونه پورې دی دا په تمامو مذاهبو کې د دې پټول لازمي دي او ښځه د سر نه تر قدمه پورې عورت دی المرأة عورة مستوره د ښځې بدن دا تمام عورت دی لیکن نن سبا تاسو ګورئ بعضې هلکان لوبې کوي نو دا زنګونونه ښکاري دا ناجایز دي د سړي د نامه نه لاندې او د دې زنګون نه بره دا بدن عورت دی او دا په ټولو مذاهبو کې یهودي نصرانی هندو سکھ تمامو مذهبونو کې د دې عورت پټول هغه لازمي دي او یو حجاب د حجاب پردې ته وایي د ښځې لپاره درې قسمه حجاب دي یو حجاب فی البیت چې دا به په کور کې وي او د کور نه بهر ته به نوځي ځکه الله تعالی وایي وقرن فی بیوتکن په کورونو کې اوسېږئ د پردې مسله دا د هجرت په 5م کال باندې راغلی ده د بیبي زینب واده د رسول الله مبارک سره وشلو تر دغه وختو پردې به نه وي ښځه به دغسې تله لیکن په 5مه هجرۍ کې چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنه واده شو نو د پردې حکم قرآن مجید کې چې کوم دی هغه نازل شلو او بیا د هغې نه پس ښځې به باقاعده بورخو کې بهر ته وتې نو د ښځې لپاره یو حجاب فی البیت ته چې دا به کور کې دننه وي او یو کور ته به پردی سړی قطعا نه ځي د کور دیوالونه دي د کور دروازه ده پردی سړی به قصدن یو کور ته نه داخلېږي او نه به د دروازې په چرونو کې ګوري د دروازې معنا دا ده چې دا د پردې کور دی دغه رنګ یو سړی راغلی د رسول الله مبارک دروازې سره ولاړو په چر کې کتل پیغمبر علیه السلام سره په لاسو کې قینچي وه سړی لرې شوې دا قینچي درته په سترګو کې ومنډم د دروازې مقصد سي د دروازې مقصد خدا دی چې دا د پردې ځای دی په دیوال باندې مه اوچتېږه د دروازې په سرو کې چې کوم دی نو مه ګوره دې ته وایي حجاب بالبیت او دویم حجاب بالبرقه دی ښځه کو د کوره د ضرورت دپاره ځي ناجوړه د اسپتال ته ځي یا مور او پلار کره ځي دا به باقاعده برخه کې بند دی قرآن وایي یدنین علیهن من جلابیبهن دا بیبیانې به په ځان باندې باقاعده خپل پړوني هغه اچوي او د سر نه تر قدمو پورې دا تمام بدن به دې چې کوم دی نو پټ کړی وي دې ته حجاب بالبرقه وایي او یو حجاب چې کوم دی نو په کور کې هم دی ښځه چې په کور کې وي نو مواضع د زینت په چې کوم دی نو هغه پټ ساتي نو کومې بیبیانې چې د پردو خیال ساتي الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ به د هغې چې کوم دی نو نصیبه کوي دروغ وایي چې ښځه د ترقۍ نه پاتې ده دا خو ترقي نه ده چې یو ښځه د سړي سره په کارخانه کې یو ځای لګیا دی کار کوي یوې ښځې سره په یو سړي سره په فرم کې یو ځای لګیا دی کار کوي شریعت خو ښځې
خزه ته ډیر لوی مقام ورکړی دی چې دا د کور امیره ده، دا د کور حاکمه ده، خاوند غریبي ټول ورځ لګیا دی، نانو نفقه ورته ګټي او دا د خدم دی په کور کې د خپلو بچو چې کمدنو تربیت کوي. یوه خدم چې مثلا مجسټریټه ده، یوه خدم چې پولیس کې نوکري کوي، یوه خدم چې وکیله ده، یوه خدم چې څه په عهده باندې ده، دا به د خپل بچي تربیت څنګه کوي؟ حالانکه د بچی تربیت دا په خله باندې لازم دی. د انګلند خلک ډیر په دې ارمان کې دي چې د ما پلار نه معلوم چې د ما پلار کم دی، هلته د مور نوم لیکي، ځکه پلار یې پته نه لګي، مور خو کوسه ګسته چرګه ده، چرته چې هګۍ واچوله واچوله ګرځي، هلته چې کمدنو مدر نیم څه ده، د مور نوم یې چې کمدنو څه دی. نو ما دا عرض کولو چې د خدای دپاره د خپلو بچو حفاظت وکړئ، بچو ته دیني علوم وښیئ، د پردي حکم ورته وښیئ، مور او پلار به په دې باندې باقاعده نیوی شي. الله تبارک وتعالی به د مور او پلار نه تپوس کوي، ولتسألن یومئذ عن النعیم، د قیامت پر ورځ به تاسو نه د نعمتونو باره کې تپوس کېږي. نو اولاد په نعمتونو کې لوی نعمت دی، تا نه به رب العالمین تپوس کوي چې تا بچي ته د اسلام تعلیمات ښیلو، تا بچی ته د دین خبرې خیلې وي، د دې باره کې به تپوس کېږي. پخوانو خلکو به د خپلو بچو پوره نګهداشت کولو، بلکې ډېر خلک به بچي سره تلل، استاد ته به یې بوتلو چې دا د دین خبرې زده کړي. ډېر تکړه تکړه خلک انګریزي تعلیم کې هغه ایم اے به کړی، پی ایچ ډي به یې کړي، د دین نه نه خبر. ما ته یو پروفیسر ووی، ډېره موده شوه، د نوخار په کالج کې پروفیسر و، یاره جي او تپوس در نه کوم، مې څه د مدینه منوره کې خو د رسول الله مبارک قبر دی که نه، نو دې خانه کعبه کې د خدای قبر دی. مې ظالمه دا ته څه وې، ته لا پروفیسري، ته پروفیسري ته بچو ته څه، یعنی یو سړی ځان ته پوره استاد وایي چې زه بچو ته تعلیم ورکوم، زه د انګلیش یا زه د کیمسټرۍ یا یو بل مضمون پروفیسر یم او د دین باره کې درته پته نشته دی. قادیانۍ به یو نوجوان سره په بحث شي او زموږ نوجوانانو ته بالکل ورو جواب نه ورځي. یو ځل دغسې کراچۍ نه را روانم او یو قادیاني د کالجانو سره بحث باقاعده شروع کړی چې غلام احمد قادیاني پیغمبر دی، او بیا یې ورسره د عیسی علیه السلام بحث شروع کړو چې عیسی علیه السلام هغه مړ دی، یهودیانو پانسي کړی. ما ته رالل کالجیان، چېره راشه دا قادیانۍ څه وایي. هلکه مې تاسو هم کالج کې سبق وایي، یو مسلمان ته خو کم از کم د خپل دین معلومات پکاري، عقیده ورته پکاري چې سبا هغه یو سړي سره خو بحث کولی شي. قادیانۍ په غلطه دی، کافر او مرتد دی، لیکن هغه خپل دین دومره رټاو کړی چې زموږ د کالج هلکانو سره بیا بحث نشي کولی. اندازه ولګوئ دا زموږ کلي خو بیا د الله لوی احسان دی، تاسو لږ ښاریو ته ورشئ، ښځې بالکل په سر باندې هېڅ ني، دغسې لغړه باقاعده په بازارونو کې ګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات دي چې د قرآن تعلیمات دي چې سړی به نظر ښکته ساتي. قرآن وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته وایي چې نظرونه ښکته ساتئ. قرآن وایي قل للمؤمنات، مؤمناتو بیبیانو ته مو وایي یغضضن من ابصارهن چې هغه به نظرونه ښکته ساتي. شریعت څومره پاکیزه مذهب دی، قرآن څومره سوچا او پاکیزه تعلیمات ورکوي. الله تعالی پاک دامنی غواړي، پاک دامنی. نو بیبیانو ته هم وایي چې نظرونه ښکته ساتئ او سړو ته هم وایي چې نظر ښکته ساتئ. زنا حرامه ده، نو کوم څیزونه چې د زنا دپاره محرکات دي، اسباب دي، هغه هم الله تعالی حرام کړي. پردۍ ښځې ته کتل دا سړی په زنا باندې چې کوم دنو مجبوره کوي.
د پردی ښځې آواز اورېدل دا سړی په زنا باندې مجبوره کوي. نو د دې ټولو نه منع راغلي ده. رسول الله فرمایي العینان تزنیان، دا سترګې زنا کوي، و زناهما النظر، د دې زنا پردی ښځې ته کتل دي. غوږم زنا کوي چې یو سړی د پردی ښځې ګانا اوري. نن څومره مسلمانان دي چې هغه د ښځو باقاعده سندرې اوري. څومره ځوانان دي چې بازارونو کې کستن دې دپاره دي چې په پردی لور خور باندې خپل سترګې خښې کړي. هغه لاس زنا کوي چې یو سړی اجنبي ښځې ته دا لاس ورړي. هغه خپې زنا کوي چې یو سړی داسې ځای ته ورځي چې هغه د زنا مرکز وي. دا تمام بدن نه باقاعده تپوس کېږي. دغه رنګې هغه ښځه مجرمه ده چې کستن د کور نه وځي. بابا باندې کې پلانکي بابا ته ځم، سر مې خوږېږي، پلانکي ځای ته ځم، اوځي بازار ته، او په بازار کې پردو ځوانانو ته باقاعده ګوري. قرآن حکم ده قل للمؤمنین، زما خوږه پیغمبره دې مؤمنانو ته ووایه چې دوی نظرونه ښکته ساتي. او ای زما خوږه پیغمبره قل للمؤمنات، مؤمناتو ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن، چې نگاه به چې کوم ښکته ساتئ. د دې باره کې باقاعده تپوس کېږي. نو رب العالمین جل جلاله دې مونږ ټول زمونږ بیبیانې او زمونږ لوڼه او خویندې قرآن حکم ده قل للمؤمنین، زما خوږه پیغمبره دې مؤمنانو ته ووایه چې دوی نظرونه ښکته ساتي. او ای زما خوږه پیغمبره قل للمؤمنات، مؤمناتو ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن، چې نگاه به چې کوم ښکته ساتئ. د دې باره کې باقاعده تپوس کېږي. نو رب العالمین جل جلاله دې مونږ ټول زمونږ بیبیانې او زمونږ لوڼه او خویندې د بې حیایۍ د سیلاب نه، د زندقۍ او د الحاد نه محفوظ وساتي. محفوظ نن چې دا ټي وي ده او که دا وي سي آر ده او که دا ټول څیزونه دا صرف دې دپاره دي چې مسلمان نسل دکې بې حیایي راولي، دې مادر پدر آزاد شي، د ده دړنه د اسلام حمیت، د قرآن هغه عزت، د پیغمبر هغه عزت چې کوم نه وباسي. دا کافرانو چې کومه قصه کړي دا دې دپاره کوي. لیکن الحمدلله الله تبارک وتعالی کافران ذلیل کړل. مسلمان کډیر کمزور هم شي، لیکن د خپل دین په بې عزتۍ باندې، د خپل پیغمبر په بې عزتۍ باندې بیا د خپل جان ورکولو ته چې کوم نه تیاري. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه دا په ټولو مینو باندې بیا غالبه ده. رسول الله فرمایي لا یؤمن احدکم، یو سړی کامل مؤمن به هله ګرځي حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې زما مینه د هغه په زړه کې د مور او پلار او د اولاد او د هر سره چې کوم نه زیاته. او دا صحابه ثابته کړې وه، دا تابعینو ثابته کړې وه، دا په هره زمانه کې مسلمانانو ثابته کړې ده. لیکن یو خبره درته کومه، دا مونږ چې جلسې احتجاجونه کوو پکار ده چې ډېر په پرامن طریقې باندې، پرامن طریقې باندې بعضې نوجوانان د مسلمان دکان ته ورشي، نو د مسلمان دکان ته به په بد نظر نه ګوري. پیغمبر السلام فرمایي انما دماؤکم و اموالکم و اعراضکم
حرام علیکم کا حرمت یومکم هذا. ہاں ٹھیک ته چکم کافرانو دا کار کړل داغه کپنیانو ته کو نقصان رسید داغه مال ته کو نقصان رسید داغه د ملک برآمدات کته بنده بالکل پکار ده. لیکن بعضی کسان دي ته خیال نه کوي چې رواني او ناصافه دیو مسلمان په دکان باندې حمله وکي. ټیک ته مسلمان نه غلطي شوي ده پکار دا و چې دکانې بند کړی لیکن بیا هم په نرمۍ هغه ته ویل پکاري چې هلکه نن خو تا ته پته ده چې تمامو مسلمانانو هړتال کړو نو د مسلمان د دکان نشې اوړلو تختول دا مناسب نه دي. د مسلمان مال د مسلمان وینه د مسلمان آبرو په بل مسلمان باندې چې کمدنو حرامه ده. وعلى كل حال رب العالمین جل جلاله دې ستاسو زموږ د ټولو دنیا عقبا خکی. پروردگارا نوے نسل ځوانان او جینکۍ دا د بے حیايي د دغه دور نه وساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ کې یو صحابي ډوډۍ خوري او صحابي نه بسم الله یې راشو انسان دی. رستو ورته رایاده شوه بسم الله اوله واخره. رسول الله مبارک تبسم کو پیغمبر علیہ السلام مسکے شلو. صحابی وی ولی ما نجی بسم الله کې څه غلطي شوه نه تا سره نه خاندم تا سره باقاعده شیطانم ډوډۍ خوړله خو چې بسم الله دی وی هغه چې څه خوړلی واټول یو غردول. شاه ولی الله صاحب لیکي چې زما یو مېلمه راغی ما هغه ته د مېلمستیا خوراک راوستو او ما ډوډۍ خوړلی وه زما مېلمه یوازې ډوډۍ خوړه نو روټۍ ځان ته داسې بره شوه نه ورته بره نه چا کونډاړه مه کړې ده نه ورسره مده ده او داسې زما هغې ملګري در ووایي بسم الله اوله واخره. روټۍ بیا راله په دسترخوان پرېوته او یو غیبانه آواز وشو درنه مو تختاله مو درنه خو په بسم الله مو رانه قابو که. بسم الله کې دومره لوی چې کوم دنو برکت دی. د کالج هلکان یو هوټل ته راغلل هلته یو تبلیغي غریب هم ناست و. دې هلکانو ته طعام راغی ښې غوښې او سسه او دغسې شروع کړو. هغه ورته د خدای انصافدارو کم از کم بسم الله الرحمن الرحیم خو وایئ. دا کالجان ډېر په غرور او په نشه کې وي. وټ از دس وایي نو دی وایي زه د انګریز بچی یم وی بسم الله زموږ اړیکې ده. هغه ورته خدای مو غرق کا حدیث کې راځي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه باسم الله فهو اقطع وابتر. هر کار چې هغه ذی شانی او د هغې په سر کې بسم الله په ژبه ونه وی پړې کې خدار مسلمان دا الله تبارک وتعالی هغه ذکر چې کوم دنه موجود دی لیکن په دغه ژبه وینا کې برکت ته په ژبه به وی بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې به فیشن نه کې هغه خوراک به ستا هضم شي او که بسم الله دې نه ویل شل بیماری به د هغې نه پیدا شي. یو سړی خپلې بیبي سره یو ځای کېږي د هغې نه مخکې به دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو که د دې ملاقات نه الله تعالی د یو بچي فیصله کړي نو هغه بچی چې پیدا شي هغه به نیک صالحه وي هغه به دینداره وي هغه به د بیمارونو چې کوم دنه محفوظ وي. د الله تعالی په دغه مبارک نوم کې دومره برکت دی. ز بسم الله چیز نیست بهتر د بسم الله نه یو شی بهتر نه دی. نهادم تاج بسم الله بر سر. الله وایي د قرآن مجید دا تاج ما د قرآن مجید په سر کې ما د بسم الله تاج چې کوم دنو کېښود. یو سړي بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ باندې خوشخطه ولیکله او وصیت یې وکړلو کله چې زه مړ شم دغه بسم الله به ما سره په کفن کېږدئ. خلکو ورته د دې څه مطلب وی د دې دا مطلب دی که مانه تپوس وشي نو زه به وایم چې خدایه ستا د کتاب پته بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم او ستا کتاب دا د بندګانو دپاره خط و د هغې خط په پته
او د هغې په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم همیشه لفافې د پاسه پته لیکلي وي، نو الله تعالی به ما د دې د برکته چې کوم دنو وبخي. د حضرت عیسی علیه السلام بارکه راځي چې په یو مقبره تېرېدو او په یو قبر کې ډېر لوی عذاب و. الله تعالی پیغمبرانو ته کله نه کله د قبر عذاب وښیي. د قبر عذاب ته معنا الله تعالی پټ کړی دی. انس یعنی بني آدم او پیریان دی ته د قبر عذاب نه ښکاري. که بني آدم ته د قبر عذاب ښکاره شو د دنیا ټک کار به ونه کي، نه به زمیدار زمیدارو کې او نه به ترکاڼ ترکاڼتوب کې او نه به لوار لواریو کې. بس بیا به ناست په جومات کې صرف عبادت پکوي. الله تعالی عذاب قبر د ثقلینو نه یعنی د انس او د جن نه دا پټ ساتلی دی، لیکن کله نه کله څرګندم کی. پیغمبرانو ته کله نه کله دا څرګند شي. حضرت عیسی علیه السلام په مقبره تیریږي او په یو سړي باندې زبردست عذاب دی. حضرت عیسی علیه السلام بیا واپس راتلو په دغه مقبره، نو بیا په هغې قبر باندې د خدای رحمتونه نازلېدل. حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی په دربار کې سوال وکړو چې خدایه دا څه عجیبه قصه ده، تېرېدم په دې مړي باندې د حد نه زیات عذاب و، لمبې وې د اور او اوس یې لګیا دی په نعمتونو کې او په رحمتونو کې دی. رب العالمین جل جلاله ورته ووایي چې دا ما خوږه پیغمبره دې سړي څه نیکي نه وه کړي، ټول عمر یې دغسې په جرمونو کې تیر شوی. دې چې مړ کېدو نو ښځه حامله وه، ښځه باربرداره وه. د ده د مرګ نه پس د ده بچی پیدا شولو، هغه دومره شولو چې په مدرسه کې مور داخل کو، او نن هغې بچي د استاد نه بسم الله الرحمن الرحیم زده کړل. د هغې د وجې نه الله تعالی د باندې رحمتونه نازل کړل. بچی هغه بسم الله الرحمن الرحیم وایي. رب العالمین جل جلاله فرمایل چې ما ته حیا راځي چې یو سړي باندې د قبر عذاب دی او د هغه بچی په مدرسه کې زما نوم علي، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربانه دی، الرحیم چې ډېر بخونکی دی. د ده بچی لګیا دی زما نوم او زما صفتونه بیانوي، مناسبه نه ده چې د دې بچي پلار ته دا عذاب ورکم. ما په ځکه رحمتونه نازل کړي. د بسم الله دومره لوی برکت دی. شاه ولی الله صاحب لیکي دا د دهلي یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی او په هندوستان کې د احادیثو زیات دا کتابونه د ده د برکت نه شروع شوي دي. د حرمینو شریفینو ته تللی د حجاز د علماو نه حدیث ووي او بیا رالل په دغه ملک کې حدیثونه خواره کړل. زمونږ د استادانو په سلسله کې دی. دا د دیوبند څومره لوی لوی علما چې دي او د دیوبند څومره سلسله چې ده دا شاه ولی الله صاحب ته رسېږي. شاه ولی الله صاحب لیکي چې زما مېلمه ډوډۍ خوړه او روټۍ دقسې اوچته شوله، هغې مېلمه یکدم ووایي بسم الله اوله و آخره، روټۍ بیا واپس راله او آواز شو چې درنه مو تښتوله خو په بسم الله مو رانه واپس کړله. د بسم الله ډېر لوی برکات دي. سلیمان علیہ السلام بلقیس ته خط لیکي، خط کسی لیکي انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم، او ورته لیکي الله تعالو علی، ما باندې لویواله مکوئ واتونی مسلمین، ما تراشئ ټول چې د اسلام په نعمت باندې سرفراده یئ. رسول الله مبارک بم چې خطونه لیکل دا غي آغاز بچ کمدنه په بسم الله الرحمن الرحیم باندې. هر کار چې کې هر کار د بسم الله دا وظیفه ګوره یې رانه کې بسم الله الرحمن الرحیم
قدم په قدم بسم الله الرحمن الرحیم وایا. د دې مبارک کلمې د وجنه الله تبارک وتعالی ستا په جسم کې، ستا په روح کې، ستا په کاروبار کې، ستا په بچو کې، هغه ټولو کې به چې کمدنو برکتونه نازلېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ګوري چې هغه بسم الله لیکي، وی بچی ډیره خوشخطه ولیکا، دا بسم الله ډیره خوشخطه ولیکا، ځکه چې دا به د نجات چې کمدنو هغه ذریعه وي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو په نامه د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربانه دی، الرحیم چې ډیر بخونکی دی. او د مسلمان تمام اوقات پکار ده چې په ذکر د الله تعالی کې تیریږي. زمینداری ایږي کې لږ ساعت پس وایه بسم الله الرحمن الرحیم، لږ ساعت پس وایه لا اله الا الله محمد رسول الله، لږ ساعت پس وایه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رسول الله به همیشه ذکر کولو. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانه، رسول اللہ په جمیع اوقاتو کې د الله تبارک وتعالی ذکر کول. په ذکر کې د قرآن مجید تلاوت هم شامل دی. د قرآن مجید تلاوت ډیر کوا. پخوا به دا مشران د سحر د مونځ نه پس په جماعت کې ناست او تلاوت په کولو، چا به یو سپاره تلاوت کو، چا به دو سپاره تلاوت کو. جماعت کې بناستو، نور به راوختو، نور به چې دونې دی اوچت شو، بیا به د اشراق مونځ کو، بیا به لاړل خپل کارونه به کولو. په کار کې به څومره برکت و. نن خو نه راغله چې لا مونځ شوی نه وي چې یکدم تختی. د جمعه سره بالکل ربط او تعلق اړو د مسلمان پاتې نشو. پکار خدا دا چې هر جمعات کې د قرآن مجید درس کیږي او هغې کې ته لږ کښېنې. قرآن مجید د رب العالمین جل جلاله کتاب دی، دا تا او ما ته بهر رالیږلی دی، دا تر قیامته پورې دستور العمل دی، مشعل راه ده. تا چېرې غور کړی دی چې دې کتاب کې الله تعالی ما ته څه وایي؟ دا کتاب زموږ نه د څه خبرې مطالبه کوي؟ پلار ته د زوی خط راشي نو څو څو ځلې ګوري، رور ته د رور خط راشي نو بیا بیا ګوري چېره دی پکې څه وایي. حالانکه آسانه اردو کې خط لیکلی شوی، لیکن خوند ورکوي چېره زما دا رور څه خبره کوي، زما دا پلار په خط کې څه لیکي، یا پلار د زوی خط ګوري. او د رب العالمین عظیم الشان کتاب بندگانو ته نازل دی او اړوسپړي هم نه. د قرآن مجید یو ټکه چې ته وایې، یو ټکه الله تعالی د هغې بدل کې درته لس رحمته درکوي، لس رحمته. پیغمبر علیه السلام فرمایي من قرأ حرفا من الکتاب، چا چې د قرآن مجید یو حرف ووایي فله به حسنه او والحسنه بعشر امثالها، هغه نیکي لس چنده وي. پیغمبر علیہ السلام وی علم کیو طالب وی علم تر کیفا، علم پدی دیش نے کیو سڑی ته الله تعالی ورکړي. علم علم کې درې ټکي دي، الف ته لام دې میم دې. د خدای انصاف دارا ته ځان ته مسلمان وې، ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وې، چرې د الله تعالی کتاب دې راغشته ده، د هغې یو رکوع دې کم از کم تلاوت کړي ده. بزرگانو با قرآن مجید په هفته کې لازمن ختمولو، ناس به د قرآن مجید تلاوت پې کولو، او هفته کې به هغې چې کوم ده نو قرآن مجید ختم کو. او قرآن مجید کې څومره حروف دي، څومره لکه نیکۍ هغې لګیا ده چې کوم ده نو جمع کې. زه ټیک ته تا ته قرآن مجید نه درځي، بدقسمت قرآن مجید دې نه ده زده کړی، نو ذکر خو کولی شي لا اله الا الله. افضل الذکر لا اله الا الله، په ذکرونو کې لوی ذکر د لا اله الا الله چې کوم دنو ذکر دی. دا د توحید کلمه ده، دا د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق دی. مسلمان لا اله الا الله وایي او کافر دا کلمه نه وایي. کافر د خدای سره نور خدایان هم شریک کړي دي،
او مسلمان دا الله تعالی وحده لا شریک معبودیت منی، هغه د الله تعالی سره څوک هم شریک نه مني. هر ذکر کاغه د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ذکر دی، دا کوه کنه. دکاندار ته خو پلاسو کې د تلنی ولیدا عجب باندې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایا کنه. ملازمه ته په کرسی ناسته لګیا کار کې نو پجب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دوه کلمې دي دا خدای ډېر خوښې دي، په ژبه ډېرې آسانې دي او په تله د عمل کې ډېرې درنې دي. ابو هريره د دې حدیث راوی دی، هغه وایي رسول الله مبارک فرمایي کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا تاسو نه شي یادوله، ما تجربه کړې ده. وړوکی ماشوم چې خپل خبرې نشي کوله ما ور سره سوزله دا تیر کړی دی. ما وی واقعي رسول الله مبارک رښتیا وایي، پیغمبر علیہ السلام رښتیا وایي چې دا دوه کلمې په ژبه ډېرې آسانې دي. تجربه وکړئ وړوکی ماشوم سره څلور پنځه ځله دا کلمه خپله به وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاک ته پروردگار زما او ثنا د هغه ده، پاکی ده الله لره چې هغه ډېر لوی عظیم دی. دا پتله د عمل کې ډېرې درنې دي او هغه وخت کې بیا پته لګي چې کله اعمال تللی شي. اعمال چې تللی شي انسان به د ذرې ذرې چې کوم دنه محتاج وي. ډېر لوی وخت دی، ذرې ذرې ته به انسان محتاج وي او د الله تعالی د کلماتو کې ډېر لوی وزن دی. حدیث کې راځي چې یو سړی به په میدان محشر کې راوستی شي، خدای دې ستاسو او زموږ د ټولو پرده وکړي. ډېر لویه ورځ ده. الله تعالی هغې ته یوم ثقیل ویلی دی، یوم یجعل الولدان شیبا. د قیامت ورځ دومره دهشتناکه ده چې واړه واړه بچي به ځان ته بوډاګان شي. خلک وایي هلکه د باندې نزله راله، د وړوکي ماشوم سر ټول سپین دی. هغه ورځ به دومره هولناک منظري چې واړه ماړو ماشومانو ویښته به تک سپیني او د حاملو ښځو حمل به ځان ته وغورځېږي. د ښځې په غېږ کې به ماشوم نه باړو خبر نه، حالانکه مور په بچي باندې ډېره مینه لوګندې په سینه کې پی پیدا شي نو بچي پټې منډې وایي چېرې زما بچی به وګئ زما سینه خو د پیو نه ډکه بچی ته چرې نه هېرېږي. لیکن په هغه ورځ به بچی مچی یاد نه، په هغه ورځ به پلار د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، رور به د رور نه تښتي او هر یو به وایي چېرې زه په څه طریقه باندې ځان خلاص کړم. دغه لوی هولناکه ورځ باندې به رب العالمین حکم وکړي هلکه دې سړي ته لږ اواز وکړئ، هلکه دې خوا راشه. یو سړی به راشي، تمامه دنیا به ګوري. رب العالمین جل جلاله به وایي چې د دې سړي رجسټر راوالی. زمونږ په دغه مټو باقاعده فرشتې ناستې دي کرامن کاتبین، پخی مټه باندې هغه فرشته ده چې هغه نیکۍ لیکي، نیکي لګیا ده لیکي، او په دې بله مټه هغه ده چې هغه ګناه لیکي. حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ د جومات په دروازه باندې فرشتې ناستې وي. کم سړی چې مخکې راشي لیکي پلانکی مخکې راغی، پلانکی په دویمه درجه کې راغی، پلانکی په دریمه کې راغی، پلانکی په څلورمه کې. خطیب چې خطبه شروع شي طویت الصحف ورفعت الاقلام، بیا هغې کتابونه ټپ کړي او قلمونه کیدي. یو صحابي چې راغی نو جومات کې درې تنه مخکې راغلي وو، دی څلورمه درجه کې نو بیا جړلې انا رابع اربعه وما رابع اربعه، زیله بیله څلورم نمبر کې راغلی. نو فرشتې د بني آدم تمام ریکارډ باقاعده غلی کی. الله به حکم کی چې هلکه د دې سړي ریکارډ راړئ. فرشتې به رجسټرې راړي، یو کم 100 رجسټرې به راړلي، یو کم 100. او دا رجسټرې نه چې موږ استعمالوو مثل مد البصر،
او الله تعالی به حکم وکړي چې دا رجسټري په تله کې واچوي. هغه ټولې رجسټري به د ګناهونو نه ډکې وي. ټول عمر دغه سړي جرمونه کړي دي او دا سړی به انتهایی ګبراو وي چې خدای کېږي بس. رب العالمین جل جلاله به فرمایي چې زه ظلم نه کوم وما انا بظلام للعبید. بله پرزم راړئ که نه، هغه بل کاغذ هم راړئ، دې بل طرف ته واچوئ، نو د کاغذ یو دومره غوندې پرزه به راړی شي، نو د تلې په هغې بل طرف کې به واچولی شي. دې حدیث ته او بل وړوکی غوندې کاغذ دی، د دې کاغذ به څه زوري، خو بس جهنم ته به ځم که نه. الله به حکم وکړي چې ویې تلئ، چې وبه تللی شي، دا د پرچۍ کا طرف به دا به دروند دي او طاشت السجلات حدیث کې را دي. طاشت السجلات، هغه تمامې رجسټري به اوتتې شي او دا یو پرده به درنه وي، دې کې به د الله مبارک نوم لیکلی. دې سړي به د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې وي. نو دې وجې نه ذکر کوه، هر مال ذکر ذکر گو ذکر تا تورا جانس، چې څوک پورې تا په بدن کې روح لرو د الله تبارک وتعالی ذکر کو، دا باقاعده لیکلی شي. کارم کوه، دکانم کوه او د هغې سره د الله تعالی ذکرم کوه. دست بکار او دل بیار، دست بکار په لاسو باندې کار کوه، ګوټ کوه، فصل ریبه، بل څه کار کوه او په ژبه باندې د الله تبارک وتعالی. الله خو دین ډېر آسان کړی دی. الدین یسر، دین ډېر آسان دی، لیکن موږ د دین نه ډېر لرې کېږو. قرآن